نحمدك على الدرس يا ناصر يا نصير انصرنا وصلى الله على محمد النبي الأمي. أما بعد، واحتج المخالف بالنصوص الظاهرة في الجهة والجسمية والصورة والجوارح. حجت نیولې مخالف چې دا کرامیه دي وغیره په نصوص ظاهره او سره په جهت کې چې الرحمن علی العرش استوى، نو الرحمن علی العرش استوانا متا ته جوابات درکړو. او دغه جهت او جسمیت له دغه ثابتې او په دې باندې بیا نور تفصیلی کلام رسته بیا روان دي. دویمه دا ده چې دیو په صورت باندې استدلال نیولې د حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ان الله تبارک وتعالى خلق آدم على صورته. نو دیوی دا ترجمه کوي، ترجمه نه دی کوي، ترجمه دا کوي چې الله تعالی پیدا کړی دی آدم علیه السلام په خپل صورت باندې، ان چې الله کوم صورت دی والعیاذ بالله پاغي باب آدم پیدا کړی. دا ترجمه دا ترجمه نه ده. منگ دا وایو صاحب علیہ رحمتا که دغه معنی شي توجیحات ته ګوره، کئی دغه معنی شي چې دا کوم ورلتا وکړله چې الله تعالی پیدا کړی دی بابا آدم علی صورتی په خپل صورت باندې، نو یو خدا د چې دا د قبیلې د متشابهات نه دی. دویم دا چې کدی ضمیر دغه الله رب العزت را جخشی نو صورت بمعنی صفت ده. الله تعالی پیدا کړی دی بابا آدم علی صورته یعنی علی صفته په خپل صفاتونو باندې. الله تعالی خالق د دې جیب دی، خدای اوریدونکې لیدونکې غږیدونکې دی، علم یې لري، څو کلاسه علم یې کړی دی، شیخ المشایخ خوب نہیں ہاں. نو اللہ تعالی آدم په خپل صفت پیدا کړی دی، فکر علم اگرچه لګ دی خو صفت خو دی کنه، سمع اگرچه د سره لګه د حادثه د صفت خود الله تعالی دی کنه، فکر وغیرہ وغیرہ. ته څنګه څلورم کلاس ته شوې؟ الله بلا واور مولا صاحب فی دا جواب دی معلوم کو علی صورتی علی صفته. بلا توجیه پکې نزادا چې دا د هی دا ضمیر راجح دا چې دا الله پاک ته نه دی راجح، دا بابا آدم ته راجح دی. ان الله تبارک وتعالى خلق آدم پیدا کړی دی آدم علیہ السلام علی صورته په خپل صورت باندې. اسمانو په باب څه فرمایي؟ بدیع السماوات والارض اذا قضى امرا. اسمانونم د خپل صورت پیدا دي نوي مخکې نه دي څه نه د بابا آدم علیہ السلام ته مخکې د بل کوم حیوان نقشه نه و. بابا آدم علیہ السلام الله پاک خپل صورت پیدا کړ، دا د خپل صورت دی، د بل چا نه منتزع نه دی. درې شلو څلورمه توجیه پکې دا ده چې الله تعالی پیدا کړی دی بابا آدم علیہ السلام علی صورته په خپل صورت باندې، چې دا کوم صورت د بابا آدم علیہ السلام دی دغه پیدا کړی. ما او تای په خپل صورت نه پیدا کړی. ما او تا چې کله پیدا شو
نو کلکوټي کیو په بم کول به ورو زمانه رااله چې لکه شنه بریتې راغله نکړې رااله به پسې زمانه دې ځای ته راورسېدله چې ګیرې رااله بیا ګیره پسې څه رااله ملا صاحب ګیره سپینه شوله وایي ګیرې سپینه چې هلک پیدا د مور شي چې بوډا شي ګیرې توره شي دا څوک دی دا وجه دی ګیرې سپینه چې هلک پیدا د مور شي چې بوډا شي ګیرې تو نو الله تعالی بابا آدم په دغه صورت پیدا کړی دا په خلاف زمونږ د صورت المجموع کې مونږ څنګه او بیا څنګه هغه دا څنګه چې همدغه شي الله پاک پیدا مخکې ورکوټې بې غټ داسې مخکې بې ګیري بې وروسته د ګیري واله داسې دې پوه شوې نو د هغې نه جواب دا نو واحتج المخالف حجت نیولې ده مخالف بنصوص ظاهره فی الجهات والجسمیت الرحمن علی العرش استوى راغین میں درتا تا داغی استدلال میں ته جواب وکاو په صورت کې به خلق الله آدم علی صورته وکاو او نو چې کوم راغلی هغه چې حل شو او دانګي حجت نیولې ده په جوارح سرا د الله تعالی لپاره جوارح چې کوم ځایونو کې راغلي دي نو جوارح خود الله پاک نشته دی دیو ته جوارح وایي لکه نفس الله راغلی وایي يحذركم الله نفسه رسول الله سلام فرمایي چې الله پاک فرمایلی دي فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي دا بنده ما په نفس کې عزیزیم په نفس اوس دې نفس جواب دې تا تشتا نفس نو جواب دې نفس خدای الله پاک دې پر الله دې راځي جواب دا دې چې په دې کې نا خستا تعویل راغلي دې د سلفنا ويحذركم الله نفسه ذكرته في نفسي تعویل دا دې چې الله موجود او ثابت دی غیر منتف ولا معدوم نو منتفی دی او نه معدوم دی ولی قانون دا دی چې وكل موجود نفس هر موجود نفس دی ذات دی وكل معدوم ليس بالنفس دا یو کتاب دی کوم اغسطلو اقاویل الثقات دا علامہ مقدسی حنبلی 188 نمبر صفحہ کی دے قرآن شریف کی وقت ذاتی کے 50 رہے نفس عبارت تے ذا وجود ذاتی دو باری تعالی آجی اقاویل الثقات قولون دا ثقات دا علامہ مقدسی حنبلی دیوی استدلال نیولے دے دو وجہینا وائی ويبقى وجه ربك وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بوجهك ایوی کنی دیوی جواب دا دے چې دا وجہ عبارت دے د وجود او د ذات نام بډایګانی چې چاته پکار شوی مخدی رکشا واجی دا مخ نه چې لکه مخ دی نه یو نور بدن دی یو ګرځي راته بیا خو بدن په خوب کې میریږه ما مراد یې سره چې مخ دی رکشا یعنی تورکش نو دا عبارت دی د وجود او د ذات د سبحانه و تعالی نه احکام القرآن د قرطبی وګورم حافظ ابن کثیر سورۃ قصص 88 نمبر آیات کی وئی فعبر بالوجه عن الذات
الله تعالی لپاره عین چې راغلی دی ولتصنع علی عینی ولتصنع علی عینی سورۃ فاتحه سورۃ فاتحه ها ما کتاب کی فاتحه خان سورۃ طه کې راغلی تصنع علی عینی امام رازی رحمه الله دغلت وی کہ لا بد من المسیر الى التاویل تمری او کشفی خطاویل لبزی لا بد دا معنی تمری او کشفی ہو وذلك هو ان تحمل هذه الالفاظ على شدة العناية والحراسة تزين مراد شدت عنایت و حراسة ګرانی ته لچا یو بلوانو چې څنګه ورکول چې زړه ځان سره بود سبق چې سبق وي خو د سترګو د لاندې ساته دا ویل چې د سترګو د لاندې دا خو کله ما سترګې ودی کله بهیر کې کله وځي سترګو د لاندې ودی څنګه ساتل د سترګو د لاندې ساتل دي ته نه وایي چې دا ببوز او ما د سترګو د لاندې دي معنی خپل وس دس مطابق حفاظت کوو نو لري تصنع عین معنی د دې حفاظت و دې وې زما په حفاظت باندې د تصنع دغه کیږي دي ما حفاظت نه چې خدای د چا د حفاظت ذمہ واری بیا داغه ته غم شته دا خبر امام رازی کوم دی کې کړی دا وایا اساس التقدیس کیسه کتاب دې په قائد امام رازی 158 کې کړی 158 الک ید راغلی الله پاک بيدک الخير وان الفضل بيد الله لما خلقت بيدي محاسن التاویل د قاسمی یہ جنے محاسن التاویل د علامہ قاسمی فاتم جلد 275 کی دا کل تفسیر دی اغی کی دی بیدک الخیر و بیدی معنی صدا من غیر توسط كأب و ام لما خلقت بیدی چې ما بیدی دا معنا ده چې په منځ کې څه واسطه دا نشته دا مې وي په دې مټو ګټې دي خو پلار سره چې دولت ورسره او زوی ورله ګټلې وي نو هغه بیا دا نشي ویلی دا هغه دولت وي دا هغه دولت خو بار ګاونډي کې هم نشي ویلی چې ما په دې مټو ګټې دي دا نشي ما په خولۍ ایستلې ده دا ویلې نشي دا کوم شي چې واسطه نه عرب هغه کې یت ذکر کوي ما خلقت بيدي احسن التاويل د قاسمی النکت والعیون تفسیر قرآن شریف کې نه راغلي دي الیمین مطویات بیمینه زمکه اسمانونه مطویات بیمینه مطویات ووان اسمانون ووان ازمکی خدای پلاس کی نو این اللہ قالت فی السماء اسمانون خدون وارو شو چی یو نا ووان اسمانون ازمکی مطویات بیمین یا ووان اسمانون صرف مطویات بیمین دے پی دے سنگا حالک استاد موبایل مطویات بیمینی کی دے نو تبے پدی موبایل کی دے چی چی این زید او قبل وی قال على الجوال فجوال باندې ناس نو په جوال مې ودرېږي په جوال باندې څنګه تلاش نو ستا په لاس کې مطویات ورته وین غیر قاضي نشي کېدل مسلم شریف کې راغلي دی وکلتا یدیه یمین مسلم شریف حدیث دی 1827 نمبر
کف د الله لپاره راغلی نامل راغلی دی مشکات کې راشي فرأیته وضع کفه بین کتفیه دې وګوره حتی وجدت برد انامله چې اخواله د ګوتو تما اومندلو بین الثدیه په ترمذی کې دا راغلی دی 3235 نمبر روایت دی نو مولوی صاحب کف امراله او انامل چې کوم دی دا دغه صدارات جواب دا دی چې مراد د دینا قوت او قدرت او تصرف ته الاسماء والصفات د بیهقی علامه بیهقی ولدا معنا کوي قبضه د الله پاک راغلی دی قبضه کوم ځای کې راغلی ده یوم القیامه لو قبضین مراد دی چا دی القوة والقدرة هذا كذا غفاته استاسو قبضة ده لا استغلق نيكو نشبه تسوي ده قبضة هنا قبضين مراد داي چې زما په دغه کې ده ته قدرت او زما په تصرف او زما په دغه کې ده التنزيه في ابطال حجج التشبيه دا ځان له کتاب دی د ابن جماعه ابن جماعه په شرقایت باندې په 900 صفحو باندې شرح کړی تاسو دا چې په وګړي زیات نه التنزيه في ابطال حجج التشبيه د ابن جماعه على السابع عند الله تعالى راغلی دي ان قلوب بني ادم كلها بين اصبعين من اصابع الرحمن علامہ قرطبی وی استعارة دا بطور استعارة راغلی دی وی فلان في كفي وفي قبضتي يراد به انه متمكن كذا في قادر ما وی دا کار دی دغه برابر کړی دی مولا شرشم من خطر دی وی هیڅ پروا مه کوئ هیڅ پروا مه ازما په لاسو کې ازما په ګوتو کې ازما په څه کې دی ازما په ورغو کې دی فکر دی راغلی ازما په څه کې دی په ورغو کې دی نو مراد دا تعبیر ولا چا کړی دی صاحب قرطبی ورلره کړی دی خدا د دې مفسر قرطبی استاد دی المفهم شرح مسلم شپږم جلو او 672 کې دا کړی دی ان قلوب بني آدم كلها بين اصبعين من اصابع الرحمن او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نو مراد دقه دی مولوی صاحب ذکر چې څنګه دا خبره کړي استخاره ده پلان کې زما د الله زما غنه خلاص د زما د الله پلان دی ابا تاسو یې نو الاصبع کنایه دا کنایه ده عن سرعه تقلب القلوب د کوم چې تاسو په کې ارخو چې اړوي شي کنه نو که الله تعالی د بندګانو کم طرف ته اړي نو حق چې اړوي شي پروايي د دې خبرې ونه سره النهايه في غريب الحديث لابن الاسير النهايه دریم جلد او نه او دا خبره د غم راغسته د الاقتصاد في الاعتقاد د امام غزالی امام غزالی څوک دی نومي وایا محمد ابن محمد علامه والواجی څوک دی محمد ابن محمد ابن محمود علامه والواجی من مشهور فقيه دی ذکا لا احناف نو الاقتصاد د امام غزالی 133 صفحه ده ساعد راغلی نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ساعد الله تعالی اشد من ساعتک ساعد الله تعالی اشد من ساعدک مسند احمد کی راغلی 15891 نمبر روایت کے اسناد حسن دے قال الرازی امام رازی وی
فمحمول على کمال القدرت مساعد نہ مراد کمال قدرت سے آساس 175 صفحہ امام بهقی رحم الله فرمایي چې مساعد نہ مراد رأی او تدبیر دی رأی او تدبیر دا الله رأی دا الله تدبیر چې الله څنګه دا کار جوړي الاسماء والصفات د بهقی 322 زراغ امراغله دی لکه الله تعالی زراغ وازم راغلی دا حدیث مبارک کی راضی وَيْغِلَظُ الْكَافِرِ پیروال دا کافر پلنوال دا کافر 42 زراغا دوسلوی خو زراغ وی بزراغ الجبار جل جلالو دا اللہ پا گزونو بدی دوسلوی گزف دینی دونا بیدا بدن غرف عذاب بربانی خصو کی ملا صاحبہ اکثرون کی اللہ امدی ابن حبان دا حدیث راوڑے دے 7486 نمبر روایت یو خسته کتاب دے تاویل مختلف الحدیث ورطوئی صرف یو جل کے دے 312 صفحہ براوارے ذکر دے آغا پا کی تشریح کرلی خدا بزراع الجبار چکم دے بزراع الجبار دی جبار نا اغدا تاویل کرے کہ اللہ رب العزت ندے مرادو اللہ رب العزت ندے مراد وی ملکا من ملوک العجمی کانا تام الزرعی دا گز پر طول گزونو کی اگدو چابا چی گز یادو غرد گز بے یادو ویدا غفر گز بیرتا گز خما ونصیبه الیه تاویل مختلف الحدیث صفت توبہ او بل تاویل پا کی دادے چی دا اللہ پا گز باندے نو دا اللہ دا گز نا مراد دا ندے گینی چی دا خدای دا پارا جسم دے و آغا گز نا العیاذ باللہ چی اللہ کم گز مرادے یا با اللہ دا پاکستان گز مرادے یا با اللہ پاک دا دنیا گز مرادے یا با دا آخیرت گز مرادے یا با دا ملائکو گز مرادے یا با دا انسانانو یا با دا پیریانو ماماگانو چی اللہ پاک کم گز مرادی بی ذراع الجبار دا مانا آغا گز بانی دوتا دے گز دے چی کم گز دا ستا گز دی مراد نہ چی تخفل گز دا ذہن بوچی چی دا اللہ کم گز خور الاسماء و صفات دا بیحقی حق و مراغلی دا بڑی تویلے کی دا رشتہ پی جنے رشتہ چکر پیدا شو نقامت الرحیم بحق الرحمن دا اللہ پا بڑی پسیون فصل وعلیکم السلام دا اللہ پاک پس پسی وقت اللہ پا بڑا پسی وقت ازم یمخجن وعلیکم السلام قامتو بحق الرحمانی ونخطر پچا پوری پا بڑی دا رحمان پوری بخاری کی راغلی 4033 نمبر روایت نو النهایت ابن الاسیر چا سری زری راواری نمبے جل 417 صفحہ الحق فیه مجاز وتمثيل یہ حدیث باندې په علماء چې ځان شکرت کړی دی خو کاش چې نوړی د مونږ یې رب نه چوي ولې نهایت ابن الاسیر د احادیث چې کوم دي حدیث درس کې تاسو نهایت نه د مشکل الفاظ کم دي نه حل کې مختلف الحدیث سره نه هغه کم دي نه کې امام طحاوی یو کتاب دی وایي د سرو زرو ذکر دی شرح مشکل الاعصاب یو جل کې د نوم تکرار دی په څو کې نه علي نه مشکل تعالی تی په وخت کې دی نو حق و معنا سشول مليشب الحق فيه مجاز وتمثيل ذات مجاز وتمثيل ده مجاز ذکر نو درشتي چې چا خیر وسات الله په کوی دې رحمت ته یو دې په دې وځي او ویل چې تا خیر یې ونه ساتو دې د خپل رحمت نه تاسو درشتي خیر ساتئ رشتہ تاسو ته وایي رشتہ داری ته وایي ولولي تاسو ته وایي رشتہ داری مونږ چې اول د خپل کور د مور د پلار د ورونو د خویند د وريرو د خورزو د کوم چې د پلار مور سره راځي
سره تعلق سره چې د دیونه پیدا کړی شوي شیزونه بیا چې دې پسې لوږه به خپه ولوږده کړي نو د تر زامنو ته خبره واوښته تر زامنان د تر لوریانې د تر زامن نه مراد دا نه چې خالص ستا د پلار بچي وي نه ستا د پلار ستا د خاندان تا ته په دویم نیکه دریم نیکه څلورم نیکه چې مثال په طور باندې یو ځای کېږي دا ټول پکې نه راغلی او چې د دیو نه واوړي دریم نمبر کې پکې ماماګان راغلي ته پکې لاس ماماګان او څلورم خدم هم واله توکل پرې الله دې وخت څلورم وغوړي تا اوس پکې خواخې خر واله قبیله راغله او خلاف ثابت دی تعریب لرده ته اولا او بالذات خواخې خرجانۍ ده او د خواخې څکر ځکه دی اول په دریم کې بیا څلورم ته شي دریم کې څنګه وي چې دا کله تعریب وړوکی دغه وي نو بس ماشوم وي لکه لاوادي نه کړی نو دی په ماماګانو ولاړې د پلار د مور په رشته دارانو ولاړې د پلار په رشته دارانو باندې او ټوله خرچه ته په پلار خو د پلار په رشته دارانو نه ودی تاسو سوچ ته کړی د مور په رشته دارانو باندې ولاړې هغه باندې سرم ماته یو د پلار دغې مخالف نو دریم کې بیا چې د ګوادو کې نو دریم الله تعالی ورکړي بیا څلورم شي او دا یې کو دوه دغه څه دې باندې پاتې کله بوډا شي بیا هم ګزاره وکړي په خبره پیښې شي لکه دا څنګه کیسه او چې بوډا شوی نه وي بیا څه نو رشته دې معلومه کړي رشته په دقه لیول باندې لکه ځینې بزرګان صرف دا نږدې رشته داران ته رشته وایي ځینې پکې دې تر زامنو ته اوړي دا بیا دویم قول کې وکړي ځینې پکې وایي نه دې کې لږ وسعت سوا دی ماماګانو ته موړي او ځینې وایي چې نه دې کې ډېر وسعت سوا دی دا پاکې خر خینی وغیره 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 دې ته دغه کېږي د شامګي فاد هغه پکې چېرته په یو قول کې راغلي هغه اصلي رشته داران هم وکړي دې ټولو به خیال ساتي په دې کې ځان پیښې په وایا نا وخت دی دارنګ چې کوم دې جنب راغلی دی اړخو علامه فرت فی جنب الله نمرا ثواب الله دې روح المانی کړي دي په سورۃ زمر 56 نمبر آیات کې دارنګ القدم اور جل راغلی دی حتی یذا تر دې پوری چې کې بد الله تعالی قدمه پر قدم درا وتقول ذا جانم وقات او د قدم نه مراد څه دی مولوی شه دا چې بخاری کې ځان له دانی مګر کتا بخاری شریف دا راشي ها او دغه کې دا راغلی دی دا بخاری دا او مسلم کې څه راغلی حتا یجعل الله تبارک وتعالى رجله الله تعالی کما یلیق بشان رجل وضعتی تقولون ذا جانب قط درې پیری راغلی مسلم شریف کې 33 نمبر نو ايكون المراد قدمهم الله للنار من اهلها الذي قدمنا مراد هغه چې هغه دي جانم له خدای پیدا کړی غو ټولوران جانم خپل وظیفه کوي کنه جانم یو وظیفه هغه د فداغه کې د داسې په اخرت کې د یو وس کوي جانم کې اخرت کې به پیداوي هل من مزید قیمت ورغلای هل من مزید نور نشته نو چې ویس لقو او سیب علیه رحمت وسکم یو وظیفه کوي هر ورځ جانم څلور سو پیری تسبیح که تسبیح یې کناره خو تسبیح مقرر کړي څلور سو پیری وظیفه کوي دا ته معلومه نه بل ساق دا تاسو دې کې مولا صاحبہ پندای ته ویلې کېږي د جانم وظیفه معلومه کړي دا تاسو باندې اشکال شو جانم کوم وظیفه کوي جانم کی وکندره خطرناک کندره يتعوذ منه جهنم جهنم داغین فنا الله پوری ولا يتاب پوری فنا نسم من حاضر واجب كل يوم 400 مرة جهنم وی مال ته خدای فنا راکې زیز غمل نشم دا بتن کند رسول الله مبارک تفوس شو من يدخلها يا رسول الله قال القراء المراؤون بأعمالهم اغا علماء چریتا اغا قراء قاریان تموی از من مسلک تی عالمان تموی اغا قاریان و ملیان چه اغا توی
او دویمه ترجمه په دې کې دا د مولا علي قاري کړې ده پوره تحقیق کړی چې دا د قرء نه ماخوذ ده کده قرء نه کده قرء نه دي خبرې پکې کړې دي نو د دین متعبد مراد څوک ډېر عبادت گزار وي ډېر عبادت گزار وي المراؤون لکاري د پاره دی عمل کوه لله دغه مولا صاحب ساق مراغله دي فکر دراله یوم یکشف عن ساق مراد نه اشتداد الامر دی کتاب الاسماء والصفات دارنګه چې کوم دې ملاتبه مراد د ساق نو ته عن قدرت التي تنكشف عن الشده والكرب قدرت د الله چې هغه کشف شي نو سختي براشي مشکلات براشي یوم یکشف عن ساق د دې معنی دا چې سختي براولم سختی او مشکلات برا پیخ کوم دي خلکو ته دا چې فتح الباری کی حافظ ابن حجر دا تاویل کړي اتم جلد او صفحه 858 الاتيان والمجير اغلى الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام راغله کنه راغله وجاء ربك مجيد رب راغله کنه مراد سره امر او جګړه دا وجعل ذلك مجيئا له تعالى دا د خدای جنگ او جګړه نه تعبیر دا وشو په ذات الله کې الله پاک برا شي ولی على سبيل التضخيم والتهويل خلق ویر او ذکر ډیر سخت دي کار ډیر سخت دي اقاویل الثقات 197 نمبر صفحه کې دا تعلیم دارنګ نزول راغلي دي ناغي ځان خپل څه شي مونږ چې هیبا تعویلات دا شوی دا د نزول ليش چې دا کم جوارح دا ما تعالی د قران سنت نه ذکر کړل دي علاوه نورم شته دي ټول کې د سلفنا او د خلفنا تعویل راغلي سلف په تفویض کړي تفویض مثلا الله پاک په دې خو دې موږ خلف الله پاک د فاریت دی خو موږ د یت په شان ته نه دې صفات بلا کیف وي دا د الله صفات دي بلا کیف کیف ته پوس په نه کې چې څنګه هر شي ځان نه لګای کړ د شي پټی شته دې موږ په دې قبایل کې راته وای دا د دې هغه پټی هغه دغه ته سټیګما او پوزه وای دا پوزه بالغته کله ته بالغته دا کیلا وای فکر لکای نو لکای چرته لکای خو بانو نه ډکای او پټی په څه غځي په باندې خدي ها دې څه بهرحال نو دغه ګور داخلك په اصلي محکماتو پسې نه ګرځي تحقیق نه کوي دغه باریکیات او متشابهات په پسې لګي دي دار او باسي وای د څه چل دار او باسي وای د څه چل دار او باسي دا اختلاف دیو پیدا کړی موږ پرې کې غږ نه کوو دې کې چاته کشف نه کوو چې دا مخالفین نه پیدا شي د شوزنې سکوندل شروع کړي څنګه ورول شروع کړل زموږ علماء په کې تفویض او تعویل لغراوي چې مخکې دې موږ نه تفویض کوو دا به مدقه سی وی خو چې دي خارختینو نه وی ګراوي زه به تاسو ته ورته یو تحقیق کوم لس قسمه اختلاف دي لس قسمه ولس قسمونه کې څلور قسمه اختلاف دقه مضمون دي صرف څلور هغه څلور کوم د جانبي باطل چې کوم دي باطل والا جانب هغه مضمون دي چې هغه د حق والا جانب دي چې کوم اختلاف کوي او جواب ورته وي مناظرې ته تپتل ودی نو د هغه لپاره مضمون نه دي صرف د دې مفترینو لپاره هغه مغلي د مضمون دي شي دنه کې څه باندې دا موږ چې ویری دا په دې پیښې دا د مجبورۍ نه ویل چې کدیو عوامو ته لګي د ریړو ولا ته لګي د څه چل دی د ریړو ولا دې د حسن جان شهید رحمت الله علیه فرمایي چې دیو چې کوم کسان ګیري چې څوک ته تاسو خرګاړي یا تاسو ریړې هغه ودرې د څه په دې کې ودې چې راوړي کې دارا نبی غریبانان څه پیږي دا څنګه څنګه ظاهره په خپل سره راځي یو ونی سړي راته دې یخت نمک دې ټول په وخت کې وجود باندې وخت کې وجود باندې څه کوي څه کوي وخت کې وجود باندې څه پیږي بیا به
ځان له لام کو زه وکم او ضرب افغانستان به سبق کوم ته په وحدت الوجود کې او کنه ما ډېر مولیان نه تاسو کوي چې موږ یې نه پیژنو وحدت الوجود وحدة الوجود هذا يوم مستقل برانجها باست لس دلائلنا وحدة الوجود ردي بيفاقيك من كل تحقيقات تفكران يا بشو انجا سكو بكذا اصفاي كام كیا ہے لڑائی کو کراشی کا وحدة الوجود دا دې اتصال دې د اصلي صوفیانو په کم انداز سره اخلي غټي کړي او باطل فرض خلق وحدة الوجود دي نو غلط دي چې راشي التبتاسو تخف تهلو او غلطه تهلو زه كما جنت ان شاء الله خان په خبره پیښ دي خبرو کې مان چې دا کوم تعویلات زموږ علما او کابرینو او زموږ مشران کړی دي نو مولا صاحب دای مجبورن چې څوک دې نه پوهیږي نو بیا وته تسوي بیا وته تسوي نو دیو دغه نه استدلال نیولې دی بل دا چې وبان كل او دا خبره چې ار یو دو موجوده فرضاً لا بودی د چې یو د دې ځوانو نه دی متصل وي بالاخر فابل پوری مماثل له یا دی غي سره مماسوي دا پکتاب دا ببوزم چې کوم دی موجود دي زمالات موجود دي دا ځوانه مماثل له وي او منفصلا عنه یا بدوانه دی بل جدای مباین مې په جهاد کې نزف جنوب کې مولا دا کوم طرف کې دی شمال کې ول فکر دی والله تعالى الله تعالى ليس حالا ولا محلا للعالم الله تعالى نه حال دی په دې عالم کې نه محل دی چې دا عالم پکې حال شي نه خدای په عالم کې حلول کړی دی او نه دی عالم په الله تعالی کې حلول کړی دی والله تعالی ليس حالا ولا محلا للعالم فيكون مبينا للعالمين ودا مبين شو د فرض عالم په جهاد کې پته ولګي چې عالم یو جهاد ته پروت دی او پروردگار وی بل جهاد ته پروت دی والعياذ بالله نصیب علیه رحمت چې الله پاک په جهاد کې رااله فیکون جسما جسم شو او یا چې د جز د جسم شو او چې جسم یا جز د جسم شو خامخا به صورت لري مصورم شو او بیا خو متناهیم لري متناهیم شو جواب ده والجواب جواب دا دی چې ان ذالک بشک دا وهم محض دا وهم محض دی او دا خود چې کوم دی غټ ساده ګل په دی باندې چې ترا پاسې دی او غیر محسوس دی رغسته دی او هغه دی باندې دی حکم د محسوس لګولې دی غیر محسوس دی محکوم څنګه لګولې محسوس لګولې دی په دې کې موږ د پښتو کې دا جواب ورکړو چې مولوی صاحب ګرځ په دې لار وګوره یو خبره د کومه خبره د تګوره کوم دا خبره وروالي ګرځا دې مزغو کې کومه خبره راتلې راواله وګوره غر د سوچ رانه ولي چې غر څه به شي دي تا غر راوستو نو هر څه په مزغو کې زیږي چې به شي دا ظالم نه دقه اوس چې دا غرض ما اوس په ذهن کې راځي مالې ما او تعالی مزغوش لول نه هغه غرض ویلنګ دی هغه مخصوص دی او دا په مزغو کې چې راغلی دا غیر مخصوص دی مخصوص ځان دی یو غیر مخصوص ځان دی ته څنګه غیر مخصوص په مخصوص باندې قیاسې خالق جل جلاله په مخلوق باندې قیاسې دا خبرې خو دلته دي کېږي چې دا دوه جسمونه یو سره یا مماس دي او یا د یو بل نه مباین چې مباین دی بیا د صورت دی او جهت دی دا خو مخصوص کې دا خبرې چلی هغه کې چلیږي دا خاصه مثال دا دی چې دا غر چې دی مازغش لین هغه مخصوص غر مازغش لین دا غیر مخصوص غر خو موږ په تصور کې راولو مالک مازغو ونشلو کې تاسو دې شلولي هوای لري لکه دې پیښه وحكم دا حكم دی په غیر محسوس باندې په احکام د محسوس باندې ادله قطعیه قائمه على التنزيهات دی وهميات تغوري پاغلا او هغه صریح دلایل د تنزیه ته نه ګوري توبه والادله القطعیه قائمه على التنزيهات واجب دی چې تفویض وکړي دا علم د نصوص الله تعالی ته څنګه د عبد الصلاح دی بس تفویض شو اشاره للطريق الاسلام دا اسلمه طریقه ده
او یا تعویل شي په تعویلات صحیحه باندې علامه اختاره المتاخرون چې کوم متاخرون دا کړی د پن چې د پر شي د فار د متعین دا موږ دا تعویل ویل کړی دی د جاهلانو تعنون په ختم کړی او جذب شي د فار د هغه ذبح د قاصرین چې کوم په علم کې دغه دي کو ته د غیره نه دغه خلق وانه نو دام په ځان سره راکش کړی دي سلوکا لسبیل الاحکام لپاره چې لول په احکامه طریقه باندې په مضبوطه طریقه مو چې لو څو کومه نه قواتی خو ان کې د تعویل د تزکه دا تعویل د تعویل د خیر لپاره کړی دی او تفویض د خیر لپاره کړی او موږ د دې په شان ته بد خیر شکر دې نه یو نن الله ګرځي صلی الله تعالی علیه